بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مونږ دا خبره کوله چې صفات د الله تعالی مخکې ذکر شولو چې دا شاعرو بنل باندې وری او د ماتوریدیو بنل باندې اتري نو بای کې چې کوم درې سوزونه نو بای کې اختلاف څنګه ډیرو په اراده کې او په کلام کې او په تکوین په باره کې نای په کې جدا په تفصیل سره ذکر کړه. د دې ځای نه وسو د اهل سنت والجماعت یو عقیده ده چې وایي کې وسره د نور خلکو اختلاف ته نه عقیده ذکر کوي چې رؤیت د باری تعالی دا جایز دی او که جایز نه دی. نو زمنګ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې رؤیت د باری تعالی دا ممکن هم دی او په عقل په اعتبار سره جایز هم دی. نور خلق چې دی لکه معتزله مرجئه مشبهه کرامیه هغه د رؤیت باری تعالی منکر دي او چې خدا رؤیت لپاره لکه جسم کېدل ضروری دي جهاد کېدل ضروری دي او د الله تعالی لپاره خدای دا سنن نه منای نو لہذا رؤیت د باری تعالی نشته مګر رؤیت د باری تعالی دا ممکن دی او په دنیا کې لکه نه واقع او په آخرت کې دا واقع هم دی. لکه مونږه وجوه یوم اوس په دلایل وایو عقلي دلایل نقلي دلایل یو دلیل وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره چې دوی خپل رب طرف ته وګوري. رؤیت څه ته ویل کېږي؟ نو اول مصنف رحمت الله علیه د رؤیت په معنی ذکر کړی دي. رؤیت دې ته وایي چې دا یو څه مکمل ښکار کېدل د سترګو په ذریعه سره یو معنی دا ده او یو معنی دا ده د یو څه ثابتېدل د یو څه ثابتېدل او د دې لپاره مثال ذکر کړی دی لکه موږ سپوږمۍ ته وګورو نو زموږ په ذهن کې د سپوږمۍ هغه شکل شباهت دا راشي بیا موږ سترګې پټې کړو نو چې کله موږ د یو څه ته وکتل او بیا موږ سترګې پټې کړې نو موږ په ذهن کې هم هغه څه ګرځي راګرځي نو دی الاولنی ته چې کوم مکمل انکشاف داغه وشي مکمل او کامل دا کامل او تام انکشاف وشي نو دقه تا رؤیت ویلې کې د سترګو په ذریعه سره ورستو بیا هم ستا په ځای کې دا راځي او دغه شکل د مخې لګيږي لیکن دی ورستري ته رؤیت نه وي. پوه شو مې باندې لکه ګوره ټیمپیس ته دیوال له تور ته وکتلو چې بری ټیمپیس کې دا ټایم دی او بیا د سترګو پټې کړې نو بیا هم په ځای کې دا ټیمپیس راوړي د شکل دی راوړي نو دی لاولنی ته رؤیت وای او دویم ته رؤیت نه وای. پوه شو مې باندې وای دا خبره چې رؤیت د باری تعالی دا جایز دی په عقل کې یعنی مطلب دا چې کله عقل د نور سوزون خالق للی شي نو عقل دا حکم نه لګي چې رؤیت د باری تعالی ته دا ممتنع ده. پوه شو نه کم کسان چې رؤیت د باری تعالی ممتنع ده جو باغی باندې د دې دلیل هغه له پکار د چپېش کی باغی باندې داګه هغه جواز لپاره دلایل پکار د چپېش کی. پوه شو به معنی عبارت وسره وې مګره ها بل دا خبره ده چې کم کسان وای چې رؤیت د باری تعالی له اهل سنت والجماعت والا دا خبره کوي چې رؤیت د باری تعالی دا ممکن دی نو د دوی لپاره عقلي دلایل هم دي او د دوی لپاره نقلي دلایل هم دي. نو پرون سبق کې موږ دا عقلي دلیل ویلو چې رؤیت د باری تعالی دا ممکن دی د عقل په اعتبار سره او وی ګور چې موږ په دې خبره باندې یقین لرو چې څومره اعیان دي او څومره اعراض دي دا لیدل کېږي. اعیان چې قائم بغیر نه وي قائم بالذات وي او اعراض چې قائم بغیر وي لکه تورواله سپینواله خړواله شینواله دا اعراض دي او د دې چې په کوم څه باندې نه دا اعیان وي نو چې موږ دا زموږ ذهن ته زموږ د اعیان او اعراض د موږ اینو نو اعیان او اعراض چې موږ اینو د دې د لیدو علت څه شری په دې کې موږ سوچ او فکر وکړو نو موږ په ذهن کې درې خبرې رالې چې یو خدا اعیان او اعراض نه دا حدوث دي حادث چې جزء کلی دلګي دویم دا
چې لکه دا ممکن دي نو ځکه لیدل کېږي او دریم دا دی چې دا موجود دي جو ځکه لیدل کېږي وز ما په دې دریو خبرو کې سوچ وکړو چې په دې دریو سيزونو کې کوم یو څه چې د لپاره علت جوړ دي شي نو اول ما د دې سيزونو تعریف وکړو چې امکان څه ته ویل کېږي ممکن چې دا غي وجود او عدم دواړه برابر وي چې وجود او عدم دواړه برابر وي دې څه وایي ممکن ورته وایي دغه شانتي حدوث څه ته وایي حدوث دې ته وایي چې مخکې یو څه معدوم وي او اوس دې نه هغه کاروي بس و موجود شوی نو چونکه په دې دوه سيزونو په تعریف کې عدم ټکی راتلو او عدمی سیز علت نشي جوړېده عدمی سیز علت جو لہذا د اعیان او اعراض چې موږ د ښکاری نو د دې د ښکارا کېدو د دې د لیدو علت وجود دا دغه هم نه دی امکان هم نه دی او حدوث هم نه دی ځکه په امکان په تعریف کې هم عدم راځي او د حدوث په تعریف کې هم عدم راځي لہذا د باندې علت نشي جوړېده جو دغه یو څه په پاتې شو چې هغه وجود دی نو اعیان او اعراض ځکه لیدل کېږي چې دا موجود دي اوس راشه الله تعالی هم موجود دی او خالق او صانع دا ورته هم ویل کېږي دا هم موجود دی نو چې کوم څه موجود وي هغه لیدل کېږي نو الله تعالی موجود دی چې ځکه لیدل کېږي دا یې عقلي دلیل شو په دې باندې پوه شئ په دې عقلي دلیل باندې څلور اعتراضونه دي په دې عقلي دلیل باندې څه اعتراضونه دي دا قضیه پر دې کتاب کې وایي ولو رؤية الله تعالى لو الفماني کړی بمانا الانکشاف التام بالبصر یعنی ښکارا کېدل له اوسې پورا دستر کو بدر سره وهو معنى اثبات الشيء معنى اثبات الشيء كما هو بحاسه البصر او دا معنی دا دی اوسې ثابتېدل موجودېدل لکه څنګه چې وی هغه په حاسه بصر سره دستر کو بدر سره وذلك ان او وېدا کله چې موږ اذا نظرنا الى البدر کله چې موږ وګورو ستا سوال سم سپوږمۍ ته ثم اغمزنا العين او یا موږ خپل سترګې پټې کو فلا خفاء في انه نو خفاء نشته پدې کې وان كان منكشفا لدينا في الحالتين اگر چې دا موږ تخکار شو په دوه حالتونو کې انکشاف معنی ښکارا کېدل ظاهري دل موږ د ظاهر شو ښکار شو په دوه حالتونو کې لكن انکشاف او حال النظر اليه اتم واكمل لیکن په هغه حالت کې چې کله موږ دې ته وکړل دسترګو په طریقې سره نو دا غیر انکشاف موږ ته کامل او مکمل شو لکه پوه شو بلی منی ولنا بالنسبه الیه حاله مخصوصه او زمونږ لپاره په دغه نسبت کې یو حال مخصوص دی چې دغه حالت ته ویل کېږي وهي مسمات بالرؤيه هغه مسمى کړل شي په رؤیت سره جائزه فی العقل یعنی رؤیت د باری تعالی جائز دی په عقل کې بمعنى ان العقل اذا خلي ونفسه وکله چې عقل په خپل حال باندې پرې خولل شي بالطبع نو لم يحكم بامتناع رؤيته نو دا حکم نه لګي په رؤیت د باری تعالی په ممتنع کېدو باندې چې دا به ممتنع وي ما لم يقم له برهان على ذلك صبر چې دلیل نه پېښه په دې خبره باندې صبر چې دلیل نه پېښه په دې خبره باندې چې رؤیت د باری تعالی ممتنع ده مع ان الاصل عدم سره دی چې اصل عدم لري وهذا القدر ضروري او دا مقدار ضروری دی فمن ادعى الامتناع فعليه البيان پس کم کس چې دعوه کوي چې رؤیت د باری تعالی ممتنع دی نو باغ باندې د دې بیان ضروری دی شاید دې بیان کې چولې دلیل به پېښ کړي وقد استدل اهل الحق او دلیل ولر اهل حق په امکان د رؤیت باندې چې رؤیت د باری تعالی ممکن نه به وجهین په دوه دلیلونو سره یو دلیل چې نه دا عقلی دی او بیا دیم دلیل چې دا څه دی نقلی دی نو عقلی دی عقلی او سمعی سمعی نقلی ته وایي تقریر الاول ان قاطعون برؤيه الاعيان والاعراض چې موږ یقین لرو او موږ ورې خبره باندې یقین کوو چې اعیان او اعراض په لیدو باندې چې اعیان او اعراض د لګيږي اعیان څه ته ویل کېږي چې قائم بالغیر نوي او اعراض څه ته وایي چې قائم بال ضرورت ان نفرق چې زوجه د ضرورت خبرنا چې موږ فرق کوو بالبصر د سپدلې سره د سترګو په ذریعه سره بین جسم و جسم د دوه جسمونو په منځ کې نه لکه د سترګو په ذریعه سره موږ په پته لګي چې دا کتاب دی او دا ګلاس دی دا موبایل دی او دا بل څه دی پوه شئ
عرض او دا عرض په منځ کې موږ فرق کوو د سترګو په درې سره چې موږ وای دا تور دی او دا سپین نه دی دا شین دی او دا زیړ نه دی د سترګو په درې سره موږ پته لګي نو ولا بد للحكم المشترك من عله مشتركه او ضروری دی د حکم مشترک د پاره یو علت مشترکه چې دا دریوانه سنن لیدل کېږي نو په دې کې مشترک علت کم یو دی نو موږ سوچو کو چې هغه درې سنن کې یو کې شي وهي اما الوجود هغه څه شی یا وجود دی او الحدوث یا څه شی حدوث دی او الامکان یا څه شی امکان دی نو ما سوچو اذ لا رابع يشترك بينهما زګه ضرورم د یو څه نشته چې پای کې لازمانه دی بل سره مشترک وي والحدوث عباره عن الوجود بعد العدم حدوث دا ویل کېږي وجود بعد العدم ته چې وسیز لکه اول نشوي او بیا څه شوي والامکان من عدم ضروره الوجود والعدم او امکان څه ته وایي چې دا هغه وجود او عدم دواړه ضروري نه وي ولا مدخل للعدم في العله عليه او صدقل نشتره دا عدم د لپاره په علیت کې مطلب دا دی چې یو معدوم سیز هغه علت نشي جوړې ده نو چې معدوم سیز علت نشي جوړې ده او د دې دوانو په تعریف کې د امکان او د حدوث په تعریف کې عدم ټکه ده نو لہذا دا دغه علت نشي جوړې ده نو چې دا نشي جوړې ده فتعين الوجود نو متعین شو وجود چې دا وجود په دې دریوانو کې مشترک د اندازه کې لګيږي او دا وجود چې کله تا دا وي نو دا وجود وهو مشترک بین الصانع وغیره او دا وجود دا مشترک دی د صانع او د غیر صانع یعنی صانع د الله تعالی او د مخلوق په منځ کې فيصح ان يرى من حيث تحقق علة الصيغه نو صحیح چې ولې شي په دې اعتبار سره چې دا علت نه ده صحیح ویل وجود چې وجود دی الهغه پوه شو به معنی اوس وی کنه اعتراضات یو اعتراض ده چې لکه دا کله کله دې سوچي کنه چې لکه دا موږ وایو چې دا اعراض او اعیان دا ځکه لیدل کېږي چې ردی دا لیدل دا ممکن د لپاره خواص دي د ممکن څه د لپاره خواص دي او دا د یو څه ده چې هغه نه واجب باری تعالی الله تعالی لپاره دا معنی ده لکه مطلب د څه د لیدو لپاره دا خبره ضروری ده چې دا بلکې جهاد بولې یا د دې لپاره دا خبره ضروری ده چې دا لیدل کېږي با او دا سونه د ممکن د پاره دی د واجب د پاره نه دي نو وای دا خبره خو دې صحیح ده او کدي شرایط چا جوړ کړه وې د لیدو لپاره د لیدو لپاره خدای شرایط نشته ده د لیدو لپاره دا شرایط ويتوقف امتناعها او موقوف دي د دې ممتنع کېدل یعنی د دې ممتنع کېدل به هل راتلل چې کله دا موقوف على ثبوت كون شيء من الخواص الممكن شرطا فثابتول د دې یو څه باندې چې دا څه د ممکن د خواصونو لري لپاره شرط ده او من الخواص الواجب مانعا یا دا چې دا واجب د خواصونو نه منع کوم کړي دي لنه لکه پوښتنه مې معنی نو دې څه خدا نه لہذا رؤیت د تعالی ممکن دي بل اعتراض پیدا ده چې د چهره د لیدو لپاره وجود پکار ده نو ډیر څه نه دي چې هغه وجود موجود وي لیکن هغه موږ ان نو لکه موږ تاسو کوی نو تاسو درد محسوسيږي خو له درد موجود ده ولکه ته ان نو یا مرچکې دی وغړو نو ته تاریخ شوي ترخیدل موجود شول خو لکه الی دکېږي نه نو د هر موجود څه لپاره خو لیدل ضروری نه دي نو وایي چې الله تعالی په دې انسان بسترګو کې دا طاقت او قوت نه پیدا کړي چې هغه دا ویني اکه نور دا لیدل کېږي چې د رؤیت څخه ممتنع نه ده او الله تعالی د انسان بسترګو کې دا طاقت نه لري خوده ا د دې طاقت لکه ګور د خوګېدو دا غي طاقت الله تعالی په جبه کې خوده لري د ترخیدو تعلق الله تعالی په جبه کې خوده لري دغه شانت د درد حاصلېدلو یا د مزي حاصلېدلو دا الله تعالی پر ټول وجود کې په قوت شامه کې خوده لري بسترګو کې نه لري خوده لري پوه شئ نو ک الله تعالی کې جو کولش وکړه یسه او د غرنګ صحیح
ايرا چې ولېدل شي سائر الموجودات ټول موجود سيزونه من الاصوات لکه د اوازونو او طعوم د طعومنا والروائح او د خوشبويان او بدبويان او غیر ذلك وانما لا يرى او اذا ندري لكي بناء بدي وجماني على ان الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها جنري پیدا کړی الله تعالی په بنده کې رؤیت لري په طریق جری العادت یعنی په طریقې د جاری کېدلو د عادت لا بناء على امتناع رؤيتها دا بنا نه په دې باندې چې رؤیت د بار تعالی ممتنع ده لکه پوه شو مې باندې وحين اعترض د دې نه دا سلور دغه کوي اعتراضات کوي چې دا سوال کنه چې د صحت د رؤیت لپاره شرط لنده څه شری وجود ده او وجود مشترک د صانع او د غیر صانع په منځ کې کنه هغه پوه شوي نو اعتراض اول دا دی چې د صحت د رؤیت لپاره دلیل چې دا وجود دی نو د صحت نو صحت خو جواز ته وي څه ته وي صحت څه ته وي جواز ته او جایز کېدل دي ته وي چې دا غي کول او نه کول باندې برابر وي وجود او عدم باندې سوي نو پدې کې قوم د جایز په تعریف کې عدم ته راغی کنه او مخکې ته وي چې عدمي څه نه دا علت نشي جوړېده عدمي څه علت نو دا څنګه علت جوړه الګا به خبره باندې پوه شوي دویم دا دی چې لکه د واحد نوعي لپاره مختلف علتونه چې دا کېدې شي واحد نوعي ما تاسو چې وحدت په طریق اسمه نه یو واحد شخصي ده واحد نوعي ده او واحد جنسي ده واحد نوعي ده چې دا نوع وي نوع وي او واحد جنسي ده چې جنسي وي لکه حیوان مفرد ته کړي لیکن د دې نه ډېر شي افراد دي انسان دا واحد ته کړي لیکن لاندې ډېر شي افراد دي او زید دا واحد شخصي ده نوې دا دغه لپاره د واحد نوعي لپاره ډېر سيزونه علتونه کېدې شي لکه مطلب حرارت دا یو واحد نوعي ده نو حرارت لپاره علت نه دا ورته کې نسل هم علت لپاره کېدې شي د حرارت لپاره علت نه غرمو د کې نسل هم کېدې شي د حرارت لپاره علت په بلستنه کې په کمبل کې پټېدل هم هر شی چې نه دا نو دغه شانته زدا خبره وینه منما چې دا لکه د صانع لپاره هم هغه دلیل شي کم چې دا دغه د پاره ده لکه وجود ته چې وجود نوعي ده وجود واحد نوعي ده د دې لپاره د مخلوق د لپاره چې کوم علت ده چې هغه د خالق د لپاره هم شي ودا ځنه منه پوه شئ درېمه خبره ده وکدا تسلیم شي چې راځه د اولنې خبر دی منما زمه دي هم منما چې د رؤیت باوجود واحد نوعي او دا بیا علت طریق مشترک د خوځه د تسلیمومه چې دا علت وجودي کېدل ضروری دي بلکې دا علت دا عدمي کېدې شي د وجودي سیس لپاره وجودي دلیل وي او د عدمي سیس لپاره سوي عدمي دلیل وي پوه شئ مې معنی نو دا صحت چې کنه دا صحت د دې د رؤیت دا عدمي دی او د عدمي لپاره عدمي علت کېدې شي لهدا د صحت رؤیت لپاره علت عدمي دی او د عدمي چې دا حدوث ته یا امکان دی عدمي چې دا سره مخکې ته وی کنه چې عدم یا حدوث ته یې سره امکان دی او الله تعالی د حدوث نه پاک دی او د امکان نه پاک دی لہذا دا نه لیدلېږي پرې باندې پوه شئ سلورم دلیل دار سلورم اعتراض دار ورکه دا خبره موږ تسلیم کو کنه چې ادمي علت نه دا نشي جوړېده او د اعیان او د اعراض رؤیت نه دا وجود دی یعنی اعیان او اعراض د دې رؤیت او د علت نه د څه سره وجود نه دا خبره موږ تسلیمو چې وجود د اعیان او د اعراض په منځ کې مشترک دی پوه شئ چې دا وجود د اعیان او د اعراض په منځ کې سره مشترک دی الګا پوه شو به باندې ځکه د هر چیز هغه عین دا د هر چیز وجود هغه عین وي هر هغه چیز وجود هغه سوي او د اعراض خو عین نه وي اعراض خو عین نه وي کنه الګا پوه شو به باندې د هر چیز وجود چې نه هغه سوي عین وي او اعراض دا عین نه وي دا ضرور اعتراضات په کې جواب کوم وحين اعترض او هغه وخت چې اعتراض وکړل شي چې به ان صحت عدميه چې صحت څه شی عدمي ده ذکر صحت تعریف صحت جواز ته وي او جواز چې کېدل او عدم وجود باندې سوي برابر وي نو صحت په معنی چې کله د جواز ته واغسو نو دا عدمي شو او عدمي څه علته فلا يستدعي الا ان تقاصد علت نقي ولو سلم كشرط امن الاشداء نفل واحد النوعي نو واحد نوعي قد يعلل بالمختلفات كلا دا په مختلف سيزونو باندې د دې هغه علت لري راځي مختلف سيزونو د دې علت راځي
کل حرارت بالشمس والنار لکه حرارت پنور سره هم راځي او په اور سره هم راځي نو حرارت دا وجودي دا واحد نوعي ده او علت چې په ځوانو صورتونو کې سره جدا جدا ده فلا يستدعي علة مشتركه نو دا تقاضا نه کوي چې دا یو علت مشترک شي ولو سلم کچره دا منل شي نو فل عدمي يسلو علة للعدميه نو عدمي سي صلاحيت لري دا عدمي سي د پاره الکه عدمي سي علت جوړې دي چې دا عدمي سي د پاره نو دا درې می تراشو سلورم ولو سلم کچره دا خبره منل شي نو زدا فلا نسلم منګ نه تسلیمو دا خبره اشتراک الوجود چې د اعیان او د اعراض په منځ کې مشترک شي سره انداسه چره وجود ده بل وجود كل شيء عينه بلکې وجود هر څه دغه عین ده او د اعراض خو عین دي نه اعراض خو عین دي نه لہذا د اعیان او د اعراض په منځ کې وجود چې د علت مشترک نه لري هغه په شو به معنی نو جواب ورکړه جواب لور په یادو باندې ووري چې ګوره دلته کې موږ وایو کنه د علت نه مراد هر هغه څه ده چې پای کې د علت جوړېدو صلاحیت وي او د علت نه مراد هغه شی دی چې د هغه دای په ذریعہ سره دا رؤیت کیږي یعنی کم څه چې قابل رؤیت دی د کم څه تعلق چې د رؤیت سره دی نو هغه علت جوړې دي شي پوه شئ نه ادمي څه علت نشي جوړې دي نو دا اولنې اعتراض باندې باندې بشو او درېم اعتراض هم باندې باندې بشو ځکه چې د رؤیت نه مراد هغه څه دی چې کم قابل د رؤیت وي قابل د رؤیت او ادمي څه نه قابل د رؤیت نه وي پوه شو به معنی او درېمه خبره چې لکه چې د علت نه مراد نه د علت د رؤیت نه مراد قابل د علت او دغه وجودي کېدل ضروری دي نو دا هم په جندل پکار دي چې اعیان او اعراض دا څه شی بایګه د قابل رؤیت دا څه شی نه چکیږي چې هغه د یو خصوصیت وي چې بدوانو کې دیو سوي بلکې صرف وجود دا غیس کافی دی لکه ګوره یو شکل دی موږ د لری نه ولیدو کنه نو وای چې دا دغه دی دا یو سیس دی بس لکه موجود یو سیس را روان دی اوس موږ به کېدا نه وای چې دا تور دی او کسبین دی او کدا سړی دی او خزه ده او بس د لری نه موږ وای چې یو سیس دی نو د لری نه چې یو سیس دی لګیږي نو پای کې صرف علت چې دا وجود دی پوه شو به باندې نو علت چې نه دا جوړېدل شي لپاره د علت لپاره صرف وجود کېدل چې دا ضروری دي دا وای بیا زو مخته وجيب اول شيء بجواب کې بان المراد بالعله چې د علت نه مراد څه شری متعلق الرؤيه والقابل لها چې هغه د رؤیت متعلق او قابل وي دغه لپاره ولا خفاء او خفاء نشته په لزوم کونی وجوديا په دې خبره کې چې دغه وجودي کې لازم دي نو اولنې اعتراض په دې باندې فشو ځکه چې هغه چې دا عدمین نو عدمین نه ثم لا يجوز بیا دا جایز هم لري ان تكون خصوصيه الجسم او العرض چې دا شی خصوصیت د جسم یا العرض لان اول ما نرى شبها من بعيد ځکه کله چې موږ وینو یو سیز لره د لرینه موږ یو سیز وینو یو شکل موږ وینو د لرینه نو انما ندرك منه هويه نو موږ ادراک او د دې چې دا بس یې هویه یعنی حقیقت موجود دی او سیز وجود موجود دی هویه یعنی په اعتبار د حقیقت سره موږ وینو دا هویه ما دون خصوصيه جوهريه او عرضيه او انسانيه یعنی دا خاصواله بګنی چې دا جوهر دی او که عرض دی که انسان دی که فرس دی خو بس موږ یو سیز ولیدو چې یو سیز موجود دی وبعد رؤيته او رسل لله برؤيه واحده متعلقه رسل درينا تشكل اول شنو دا بیا متعلق په یو شخص په یو حقیقت سره قد نقدر على تفسيره من قدرت لرو په تفصیل لري معنی چې دا جوهر دی یا عرض دی وقد لا نقدر وكل کله موږ لري او قدرت نه لرو فمتعلق الرؤيه هو كون الشيء له هويه ما نو متعلق د رؤیت نه هغه کېدل دی او سیس دی چې بس هغه موجود دی هویت ما یعنی هغه په اعتبار د حقیقت سره موجود دی هو المعنى او بالوجود او دا معنی د وجود نه و اشتراک ضروري په دې سره سلورمه خبردار کړله شهره د اعیان او اعراض ځکه عین څه نه د وجود لپاره عین کېدل ضروری دي نو وایي چې د اشتراک ضروری دی اشتراک سره ضروری دی مطلب دا کنه چې دا وجود په تمام اعیان او په اعراض کې مشترک دی وجود په تمام اعیان او په اعراض کې سره مشترک دی دا بدیهی خبره ده نو انکار کول د دې نه څه درمي ده پوه شئ وفي نظر په دې سلورمه خبره کې چې کنه دا وې نظر دی چې تاوی چیرې رؤیت متعلق دی نه قابل رؤیت او عرض نه دا خصوصیت نه په دې کې نظر دی نظر دا نه کنه چې دا هم خبره متعینه ده چې دا رؤیت متعلق
څه خصوصیات د لحاظ نه بغیر چې ته لحاظ د نه کړه د څه خبرو لحاظ نه کړه چې د هغه سمت او دغه د نو بیا نه نشي کېږي وفي نظر بری کې نظر د لجواز ان يكون متعلق رؤيته څنګه چې دا خبر جایز چې متعلق د رؤیت هغه جسمیت شي وما يتبعها من الاعراض او هغه چې تابع دارنه من غیر اعتبار خصوصیت بغیر د دې نه چې د خصوصیت اعتبار وکړل شي صحیح